د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی چې هر کلام دی د اخلاص. الله 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 وې دنیا په بازار کېږي د هغې جهان سودا په دنیا کې ډېر حکمت دی که پوهېږي حکوما چې هر قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو نن موږ د رحمان بابا مزار ته راغلي یو چې د دې ځای منجورو سره ملنګانو سره او دې ځای ته چې کوم خلک راځي د هغوی وینا ده چې موږ ته ډېر سکون میلاویږي د دې ځای په راتلو باندې. ګرانو کتونکو راځئ چې دې سره تفصیلي خبرې وکړو چې د روژې په میاشت کې د دې ځای نه دې سکون په څه حال باندې اخلي. شهزاده د روژې میاشت ده که نه نو زیاتره خو خلک موږ ګورو چې هغه کور کې عبادت کوي یا مسجد ته ځي. زیاتره خلکو نه موږ دلته ورځي چې موږ رحمان بابا ته راځو دلته موږ ته سکون میلاویږي. څه سکون درته میلاویږي؟ دې کې خو هېڅ شک نشته دلته کې ذهني سکون ډېر میلاویږي. خو دې شی زه وختي اندر شعر کې وم نو زه داسې دغه ګبراو بس مزه یې نه راکوله چې ملګرو ته ویل چې لاړ شو عبدالرحمان بابا زیارت ته که نه چې راغم الله ګواه دی حق اذان ویل کېږي ډېر سکون ماته پکې میلاو شو. او دا سکون ځای دی دلته کې تاویلې ماویلې نشته دی یو بل غیبت یې نشته دی بس د مانځه ټایم خپل لمونځ ته لاړ شه الله یاد کا بس دلته کې دا خبرې دي. مقصد د دې خبرې دا دی چې دا کم خلک منجور یا ملنګان یا دا خلک راځي دا پرامن دي ته دا وي پرامن خلک دي ځکه تا ته سکون او جی او پرامن خلک دي جنګ جګړو والا نه دي تاویلې ماویلې والا نه دي په خپل سړی خپل ذکر کې چا تسبیح څوک الله څوک یو بل ته د الله او د رسول خبره کوي. دا ملګری دل الله پاک ډېر پوهه ورکړې ده او د عبدالرحمان بابا ډېر مزدار شعرونه هم وایي او که دا تاسو لږ واورئ د ملګري به ډېر خوشحاله شي. نوابه دا راته وایي چې روژه کې څه کنډیشن دي دلته خو اکثر لکه والي صوفیانه ټیپ ستاسو خو هغه هم کېږي که نه ډنګ ډیچه خو وي که نه نو تراونه پس روژه کې بیا دا شی ټیک دی چې تاسو دا کوئ که نه دی ټیک؟ والله بس زه خو یم په خپل ځاني زما خو سره خوښه نه ده داسې وکړي او نو دغه دي که نه اوس د بابا کلامونه دي که همداسې د باب منګي نه بغیر وي نو ډېر ثواب دی ښایسته مزه هم کوي خوند هم کوي او دا ډول ډبلي والله چې پیم مړه زما نه دي خوښ دا به او جی نه ماما خو وی چې وی کنه په سره تراونه پسې چې کنه نو بیا سوي دا د اوس نه خونی چې د اوس نه دا غو د 15 پتو کال سلسله را روانه ده. ها دا څنګه چې نن پرون نه ده نه سده سینه چې پروژه کې خو عام روزو کې عبادت پکار دي صوفیانه کلام ټول دنیا اوري اوریدل کېږي دا خبره ده. خو روژه خو کم از کم دار چې د سړی د ماسخوتنې منځو کې تراویح ختم وکړي نو بس بیا خو ټایم یې داسې دومره نه وي چې کې سړی خو دلته پکې بیا هم ستاسو نو ګوره بیا هم سې به ده که نه پنج بنا چې پوره شي ماخوستن پنج بنا دې پوره کړه ده بس بیا خو تا ته ازادي شوله بس بیا ته داسې خطا نه شي کولی مثال چې ته مثال ناروا کار وکړي او دا خو زمونږ یو شوق دی زمونږ یو مینه ده محبت دی بابا عبدالرحمان څخه قربان او کوشش خو زمونږ دا هم دی ولا چې مونږ بغیر د رباب منګي نه یو او ډېر ملګري به چې مېلمانه ستاسو په شان خلک راشي چې رباب منګي سره وي وایي نو هغه ته بس بیا داسې پېښ کړي زمونږ خو همداسې ساده خوښ دي. زه د بابا راته یو نظم یا یو څه څه دي خوښي راته ووایه. بابا عبدالرحمان وایي خله دا دنیا چې توخه ده د ودبا مزاحمت د دنیا مه کوه وانه پن که دا وینا الله 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 وایي دنیا په بازار کېږي د هغې جهان سودا په دنیا کې ډېر حکمت دی که پوهېږي حکوما که د سره یې صدقه کې رپه دپه کې بلا که غریب لره یې ورکړي غریب دوست که په هوا که په اور باندې کې دی بوی د هودو کې پیدا که یې تویه په سارا کې وایي ښایسته کاندي سارا وایي که نظر یې که څوک بیرته خوشحال درومي په خندا څو ژوندی وي په دنیا کې یادوي په دوا دا تم په څېر دې ستا وي خطبه درکه د سخا سخي هر یو دوست د خدای دی ولو کانه پاسکا هر بخیل د خدای دشمن دی ولو کانه زاهدا مزاحمت د دنیا مه کوه وانه پن که دا وینا الله الله دا د بابا کلام دی زبردست کلام دی نه بس ټیک ده نه الله دې خوشحاله کړي ټول تاسو راغلي یو روژه ومونږ هم چې ستاسو حالات هم والو تاسو سره خبرې اترې وکړو چې په روژه کې دلته څه حالات دي د منجورو یا د ملنګانو یا چې کم خلک دلته راځي څه راځي نو ستاسو د الله ډېر عزت وکړي موږ هم ټایم راکړو په روژه ډېره مننه شکریه. زه د رشید ګړی اوسېدونکی یم محله رحمت آباد. دا د روژې میاشت ده که نه او رحمان بابا مزار مونږ راغلي یو تاسو سره خبرې وکړو چې تاسو په روژه کې دلته څه حالات دي. کوژه کې خو خلک خوراک کوي دلته امرود ډېر ښه خرڅېږي مشهور دي نو په کوجو کې بیا دلته څه حالات دي؟ کوجو کې چې کوم دی که نه دي ډېر ښایسته ماحول دی ډېر ښایسته زندګي ده. مونږ خپله چې کوم دی د کار نه فارغه شو نو دلته راشو سکون له
فارم ناسي وروره ملنګان هر سړی د لرې لرې ځای نه خلک راځي دلته وروره رحمان بابا سلام له راشي بیا دلته له 7 منټه 20 منټه وروره کینی هغه خپل وروره انجوای دا والی وروره بس خپل مونږ هم دغه لرازو او بار خو وروره ټول د گاډو د ماحول وروره د ماشومانو چنګ چونګ وروره به دلته چې راشو مونږ ته لږ سکون میلاو شي سکون دلته زیات لکه په ناسته کې دی په څه کې دی په ناسته کې دی ناستې بس وروره ملنګانې وروره هر قسم خلک چې کم دی که نه وینو را وینو ورته نه خلک راځي دا پېښ وي څوک ذکر کوي څوک څه کوي څوک څه کوي وروره مطلب د دې خلکو نه تاسو ته سکون میلاوي کې پر امن خلک دلته کېني دي د ملنګان کم د دې سیمه جوړ شي هغه او همدغه خلک څه به ویل غواړې ورور ته جی بس زه خو خپله کوټله موسر خان اوسېدونکی یم محله نظر آباد جی شاباش او جی نو بس مونږ هم دلته راغلي یو دلته ډېر ښایسته ماحول یې پوه شوې ملنګانې پکې پوه شوې د روجې دغې نو سکون مونږ ته میلو شي دلته چې راشو جی څه ذکر اسکار پکې کوئ ذکر اسکار پکې کوو جی او جی بعضې خلک پکې داسې چې هغې پکې هسې ناستې پوه شوې نو ښایسته بختوره میاشت هغې خپل وخت دلته ضایع کړي نو چې د روژې میاشت ذکر اسکار وکړي او د فضول خبرو نه چې سړی غلی کېني خاموش نو فایده به ورته میلو شي جی نو موږ خو دا کتري اکثر دلته قوالیان هم کېږي قوالي کېږي صوفیانه یاره قوالي کېږي جی صوفیانه او جی دا کله د جمعې په شپه که نه اتوار په شپه جمعې په شپه هم کېږي جی او اتوار په شپه هم کېږي نو تاسو هغې له راځئ نو ان خامخا راځو وله جی ځان اوسګاره وله ماما دا راته تو وایه چې د نشایانو څه حالي لکه روژه د روژه کې خو چې ورته دې ووایي چې مطلب دا هیڅ هم نشته جی موږ په خپله نشیان یو هیڅ هم نشته بس دغه ذکر فکر دی دا تسبیح اړو بس او چې ماښام روژه ماته کړو بس بیا هر سړی انسان عاجزه یې نسوار مسوار دا خو کوو نه روژه خو لکه دا تا ته به سخته وي چې ته مطلب څه نشه کې نشه دې څه ده نشه مې به دغه سرګم نه ګډ سکوجي او بس نسوار اچو نو چې دا ته روژه کې ونه کې نو چینل دې بیا کار کوي ولې نه کوي مسلمانان یو څه زناوران خو نه ورڅه لکه غوسه دې پځې وي که ها بالکل بالکل دا په ځول خبرې چې یو سړی وي چې یاره ما نسوار نه دی چولی او ما سرګټ نه اسکلې دا په ځول خبرې دي نه دلته دا نسوار دی بدنامي که ناسې مطلب خبر همداسې ده یاره نسوار نسوار خو د پښتنو دا خو یو دغه دی که نه او رواج دی وایي پښتانه هغه بله ورځ هم هغه فیسبوک کې یو خبره کوله یو کس وایي د 12 نه چې پس واوړي که نه یو نسواري ووایي چې غوا واړي ته وایي ته به م ورته یې چې واړي نو زه ماما نه دا تپوس کوم که نه چې غوا لوټې وه که نه لکه دا څنګه کیسه ده نسوار بدنام دي که نه دا نشه په دې مې پوهېږه ماما دا څنګه کیسه ده یاره والله بس یو انسان عاجز دی جی او نشه دلته ستا څه کرکټر دی لکه ته چې راځي رحمان دلته چې موږ راشو جي بس دغه مرغو ته خانکونو کې اوبه واچو یو میلمه راشي اوبو ته پیزاکیا ورته واچو درې ورته خدمتګار یو جي بس چې ورته واچو باید سړی خو نشته چې پهلې دغه ځان نه راوالي کړه په دغه ډیوټي ده زموږ رحمت چې کوم دی الوا ډېره مشهوره ده رحمت لنګر کې الوا پخوي ښه مزېدار الوا نه نو د جیب یې راوړي که نه نه بس دا داسې زما او ستا غوندې راشي وروره بس هغې وروره منلي او سخی نشته خپل هم چې کم دی که نه نو ورو ګوره ملګري راغونډ شي وروره څو هغه خپل چې د چا څه وس کېږي هغه واچوي وروره داسې یو پروګرام را جوړ ښه تاسو دلته په دې مزار او په دې ځای باندې تاسو مین خلک یې که نه ځان ټیم ورته وباسي زه د رحمان بابا یو ښه شعر راته ووایم چې کوم ستاسو خوښي ده ستاسو د خوښي تاسو یې مین یې په دې ځای که نه راځئ یو شعر راته د رحمان بابا ووایه چې کوم ستاسو ته اساني چې هر څوک یې راته ویلی شي چې څوک یې راته ویلی شي وایي ښه اخلاق به دې سلطان کړي رحمانه بد اخلاق به دې په ځان پورې حیران کړي انسانه بل څه راته ووایه دومره تاسو دلته راځئ وخت ورکوئ ښه کوه چې سیمه دې ګلزار شي ازغي مه کره پخپو کې به دې ښار شي کوی مه کنه د بل سړي په لار کې کچرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي وایي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصیحت په دا دنیا او زبردست دا ډېر ښه شعر دی د دنیا د نصیحت لپاره دا هم بل د رحمان وینا بالا در په یاد شي چې د یو بل دیوال ته مخ بل ته دې شا شي ستا روژه ده ماما داسې راته ښکاري چې لکه ته لکه دې شي جو سوچ کې خو که په دې دیوالونو باندې موږ وګورو که نه نو که په زرهونې په سوونو باندې دلته شعرونه لیکلی شوي دي که نه تاسو له شعر درځي د رحمان بابا څه مشهور شعر ته څه له راغلی زه د ملګرو سره راغلی یم او وایي راځه را چکر نو ولګوو دلته څه ته وکته چې ته رالې بس راغو بس یاران دوستان هم پکې راسره میلو شو تصویران هم وویسته ته څنګه راغلی که زه خو دا هر وخت راځم هر جمعه راځم چې د رحمان بابا سره ډېره مینه ده زما ډېر شوق دی میجر صاحب تاسو پېژنئ ما هغه مخکې به راتللو او اوس هم لمونځ مې وکړ مازدیګر چکر ووم
عبادت منځو شو عبادت کنه یو شعر راته رحمان بابا ووایه یره شعر نو ډیر راځي خو سره په دې خلو باندې نه راځي دومره شعر نو مال راځي ها پیش شعر نو ډیر زیات مال راځي خو سره نه راځي ساره درځي لکه وای د رحمان بابا یو شعر وایه سره راغلی دلته روزه ده کنه روزه کې خلک جمعه ته لاړ شي عبادت ته مزار ته راغلی سکون اخلي تم د رحمان بابا یو شعر راته وایه ها خیر دی دیوالونو ته وګوره په دې دیوالونو باندې دي کړي دی وګوره داسې دیوال ته وګورئ راته ووایه هغه څه به ته وایم چې بل بدې ته ښه کمر انځېږه هر یو نښه چې میوه لري سنسار شي زبردست ګام ښه ډېر ښه بل او د پولیسرات به نرې غاړه دی سفر دی که په هوا به تېرېدل غواړي دام نشته دی ماما وایه بس اخري خبره را سره کوه وای دا ځل پر د برخو جواری ده یا رحمانه چا ګټلې چا بیللې ډېر ښه د دې نه راته خبر ووایه دا خو تا یو ګنټه کې یاد کړو دا ما وکتل دا ما وکتل ګرانو کتونکو دا زمونږ چې کم دی که نه ماما دا دلته خدمت کوي راځي رحمان بابا مزار شریف کې دلته خدمت کوي چې پاڼې حلوا یې ډېره مشهوره ده رحمت باندې مشهور دی وایي چې د ده دلته د حلوا په کم دی کې دی پخوي که نه منجور سره خدمت کوي خو ده په یو ګنټه کې موږ ته یو شعر ووی او بل دی راته هم ټیک نه کړه چې دا نشه بدنامه د نسوارو والا لکه دی چې نسوارو کې هغې چې غوا لوتې وه که نه دا خبره راته ټیک کړه دا راته ټیک کړي دا خبره دا به راته همدا ټیک کوي چې نسوار کوي د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی چې هر کلام دی د اخلاص الله 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 وې دنیا په بازار کېږي د هغې جهان سودا په دنیا کې ډېر حکمت دی که پوهېږي حکوما چې هر قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو